سرکل डी एस पी بریکوټ فاروق خان ولاړ دی. ډیر زیات डी एस पी سرکل راغلي بریکوټ باندې تعینات شوي دي. خو نن چې د ماشومانانو یتیمانانو ماشومان ته پروتوکول میلاو شو یقینا دې زموږ په ذهن باندې نقوش پرېښودل. डी एस पी صاحب کاینډلي اداره ته ووایي نن چې دا درې ماشومانان چې یقینا دا یو ډېر زیات دلخراش واقع وه. ماشومانانو تاسو کوم ذمهواري واخیسته دا څومره حده پورې آیا الخدمت فاونډیشن چې دی د دوی سره به ستاسو څه کرداري د هغوی به ستاسو څه اټیچمنټ سي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د میډیا د بریکوټ تحصیل کې ماشاءالله میډیا یو ډېر مثبت کردار ادا کوي او هغې ته چې کوم د سټیټ هغه څلورم پیلر ویل کېږي په صحیح معنو کې چې کوم دی هغې هغه رول دلته شته. دا نننی پروګرام چې کوم د برهان علي شهید د بچو سره د یکجهتۍ اظهار و هغې له راتګ و هغې له دا باور ورکولو چې یاره دغه زموږ ګلالي ماشومان هغه یوازې نه دي بلکې د ټول بریکوټ عوام د ټول بریکوټ پولیس د خیبر پښتونخوا پولیس د میډیا ملګري او داسې چې کوم نور رضاکار تنظیمونه دي هغه ټول د هغې سره په دغه غم او درد کې ولاړ دي. انشاءالله موږ هغې له دا کمې نه محسوسوو چې د هغوی والد صاحب چې کوم دی هغه د هغوی په سر باندې سوري نشته. څو پورې چې تاسو د مالي امداد یا د پیکیج خبره وکړه نو الحمدلله خیبر پښتونخوا پولیس چې کوم دی هغه د شهیدانو فورس دی هغه د غازیانو فورس دی نو د هغې لپاره حکومت وقت چې کوم دی زموږ مشران چې کوم دي هغې شهید پیکیج چې کوم دی یو معقول رقم د هغوی په هغې کې د هغې لپاره څه پیسې بیا د هغې نه علاوه د برهان علي شهید چې کوم دی د هغه تنخواه او د هغې لپاره پلاټ او د هغوی یو ماشوم چې کوم دی هم غالبا هغه لوی شي نو هغه ایز اسسټنټ سب انسپکټر هغه ریکروټمنټ پکې هم شامل دی. نو انشاءالله هغه یو قانوني پروسس دی به ځي په هغې کې هم چې څونه منډه ده انشاءالله هغه موږ ورسره کوو. دا نننی پروګرام خصوصي چې موږ کوم ارینجمنټ و نو هغه الخدمت فاونډیشن چې کوم صدر صاحب دی د تحصیل بریکوټ موږ او هغې یو جاینټ میټینګ وکړو چې یاره دې ماشومانو ته موږ داسې څه سهاره ورکولی شو نو په هغې کې زه د هغوی ډېر زیات شکرګزار یم چې په ډېر لنډ تنګ وخت کې هغوی یو پروګرام ارینج کو او د دې دوه ماشومانو دپاره د یو منتلي سټیپنډ ارینجمنټ وکړو چې هغه 12,000 روپۍ دي او هغه به د دوی د والدې صاحب اکاونټ ته راځي او هغه د دې ماشومانو د سکول چې کوم خرچې دي هغه بیګز دي یا کپړې دي یا څه نور د هغې ضرورت دي نو هغه به پوره کوي. د هغې نه بعد چې کوم دی زه د پریس کلب چې کوم صدر دی خلیل باچا صاحب د هغه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغه موږ سره په دې کې کومک وکړو او هغه په خصوصي دلچسپۍ باندې کوم چې د پرایویټ سکول منیجمنټ اتارټي پریزیډنټ دی هغه ته ریکویسټ وکړو چې یاره دا ماشومان چې کوم دي د دې دا سکولینګ چې کوم دی دا موږ تفریح کړه نو هغې موږ سره په دغه ستړې وکړله او د دې ماشومانو فیسونه چې کوم دي نو هغه به پرایویټ درد وایي یقینا الخدمت فاونډیشن چې دی دا په هر یو ستونزه کې چې دی هغه مخامخ وي. نن چې کوم زموږ شهید ورور برهان علي د هغه بچو له درې بچي په سکول کې اډمټ شول د هغوی د بوک سارز سټیشن یې ویلاو شوه نو دا به سر د کم حده پوري او د دې ماشومانو څومره ذمهواري تاسو لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه ظاهر شاه خان چې تاسو موږ د خبرو کولو موقع راکړه. د اصل کې برهان علي دی الله پاک د درجات بلند کې چې کله شهید شو په هغې دویمه ورځ زورالم او د هغوی فاتحې ته ما د هغوی د بچو د ډیټا واخیسته او په هغې باندې موږ دا ورکینګ وکړو د خپل تنظیم سره مخکې د ضلعې سره او د صوبې سره په دې کې موږ دا دوه بچي ازلان او صفنا بیبي چې کوم ده د دوی د اف ای سی پورې موږ اخراجات چې 5,500 روپۍ میاشت ول الخدمت فاونډیشن ورکوي هره میاشت او دا نور چې کوم بچي پاتې د امید د هغوی به هم مونږ کوو په راتلونکي وخت کې انشاءالله او د دو تعلیمي اخراجات مونږ دغه کړل. بیا ډي اس پي صاحب په خواهش باندې هغه مونږ ته د دې پروګرام د هغه شکریا ادا کوو چې مونږ ته دا پروګرام را جوړ کړو نو د هغوی په خواهش باندې بیا هغوی چې 12 کپړې پیزار نو مونږ 2 جوړې کپړې او پیزار سپنا بیبي له بنګړي وغیره دا سیزونه میزونه ټول دغه کړل او هغوی ته ستاسو نه مخکې سکول بیګز مونږ هم ورکړل نو انشاءالله د هر میاشت په 5 تاریخ به مونږ د دوی معلومات هم کوو او باقاعده به انشاءالله د الخدمت فاونډیشن سرپرستۍ کې دغه یي به انشاءالله د هغې سره زموږ یو آرفن کیر پروګرام دی چې په ټول سوات کې موږ 228 یتیمانان سپانسر کړي دي او دوی ته ماهانه موږ وظیفه ورکوو نو د هغې پروګرام تحت دودي انشاءالله او مزید چې څنګه څومره کېږي د دې خاندان سره به ماشومانو کفالت ذمهواري تاسو واخیسته دا به څومره حده پورې سرته ورسي آیا داسې د وینا د حده پورې محدود ده او که نه دوی چې کوم تاسو اعلانات وکړل دا به وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده الخدمت فاونډیشن یو داسې NGO ده
چې په دې کې د ضلعي صدر دی او هغه د زون صدور دی او د هغې نه علاوه که د صوبې صدر دی دا فري اف کاسټ د الله د رضا لپاره وي. کم کار چې صدران د الله د رضا لپاره کوي نو په هغې کې د نور انجیو چې تاسو وګورئ چې په معمولي فوس شپانیم څوک وي د هغې ډېرې لویې لویې تنخواګانې اخلي. دا مونږ د الله د رضا لپاره کوو. بل دا زموږ سره چې څونه خلک په سواد کې سپانسر دي ښه باقاعده هغوی ته د میاشتې پیسې ځي او هغسې به هم دې ماشومانو ته ځي. د دې تاسو موږ لکه یو سړی پیسې راکړي او د هغې لس کاله پس تپوس کوي نو زموږ سره د هغې ثبوت په دفتر کې موجود وي چې تا دا موږ له 15 لک روپۍ راکړې دا موږ په څه کې لګولې نو که ته لس کاله پس تپوس کوي نو هغه به هم موجود وي. ټرانسپیرنټ نظام دی په ټوله دنیا کې الخدمت داسې یو انجیو ده چې دا بالکل با اعتماده ده او د دې ته چې څونه فنډینګ کیږي او هغه کم ځای د کم ځای نه راځي او کم ځای ته ځي د هغې ریکارډ زموږ سره موجود وي. نو انشاءالله د دې ماشومانو د اف ایس سی پورې تعلیم چې دی دا خو مونږ الریډي د دې سره وس ومنو چې دا به مونږ کوو. او بل دا تاسو کال پس 2 کاله پس تاسو په خپله میډیا والے تاسو یې دلته راځئ د دې ماشومانو نه هم تپوس کولی شئ د دې د میندو نه هم تپوس کولی شئ. او زموږ ټولو مسلمانانو درخواست دی تاسو دا پته ده چې په ټوله دنیا کې په فلسطین کې چې څونه ظلم روان دی موږ د هغه خلکو سره هم همدردي کوو. د سواد نه بالخصوص د سواد نه موږ د هغې دپاره د الخدمت د طرف نه د 2 کروڑ روپۍ د وسه پورې لیږلي دي. نو په سواد کې چې کم حالات راځي کم یتیمانان راځي کم دغه حادثې راځي موږ به ټولو نه مخکې په هغې کې خپل کردار هم هغسې ادا کوو انشاءالله. ډېره مهرباني ظاهرشاه خان ستاسو ډېره شکریه په دې اهمه موضوع دې ما له مقرره کړه. الخدمت فاونډیشن شکریه ادا کوم د هغو کار هم دغه دی چې کم ځپلي خلک دي هغوی ته ځان رسوي. دا شهید چې دی دا خو زمونږ د قام شهید دی د دې قام دپاره چې دی شهادت ورکړی دی د ده بچو انشاءالله چې د کمې پورې مونږ جنګي یو او الخدمت یو نو دوی به دې ته مونږ دا موقع نه ورکوو چې دوی ووایي چې مونږ یتیمانان یو. په هر وخت کې به د دې سره مونږ ولاړو د دې د تعلیم اخراجات به هم ورکوو انشاءالله د دې سره به نورې مرستې هم کوو. الله تعالی دې نور داسې څه ناخوشګوار واقعیت نه راولي انشاءالله مونږ به د هر ځای ته ځان رسوو او دا دې ته به دا موقع نه ورکوو چې دوی ووایي چې دا زمونږ د ټول د قام بچي دي او د دې سره به مونږ هر وخت ولاړ یو. مننه سر.